بسم الله الرحمن الرحيم. السابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة. يعني مصنف چې کله فارغ شو د اعراب لفظینا حسنا اعراب لفظینا نو شروع وکړه په اعراب تقدیری کې. و اعراب تقدیری په څلور قسمه باندې په څلور ځایونو کې رسیم. په څو ځایونو کې؟ په څلور ځایونو کې رسیم. دوه ځایونه هغه داسې دي چې په هغې باندې اعراب لفظي راتلل مشکل او متعذر دي. څه شی دي؟ دوه ځایونه هغه دي چې په هغې باندې اعراب لفظي راتلل څه شی دي؟ مشکل دي او متعذر دي. مطلب چې هغې باندې نشي راتللی. ټیک ده که نه؟ او دوه ځایونه هغه دي چې هغې باندې اعراب لفظي راتلل مشکل خو نه دي، خو البته متعذر او مشکل خو نه دي، خو ثقیل دي. څه دي؟ ثقیل دي. پوه شوې؟ درونه دي. نو دې د وجې نه هغه ځای کې بیا اعراب تقدیري راځي. ښه پوهېږئ په خبرې باندې؟ سمې ته ووې څلورو ځایونو کې به اعراب تقدیر راسي. په صورت کې څلورو ځایونو کې دوه داسې دي چې هغې باندې اعراب لفظي راتللی مشکل او متعذر دي. مشکل او متعذر دي. او دوه ځایونه هغه دي او که نه اعراب لفظي راتلل پې مشکل او متعذر دي. او دوه ځایونه هغه دي چې په هغې باندې اعراب لفظي راتلل مشکل او متعذر خو نه دي، خو البته ثقیل دي. څه دي پې؟ ثقیل دي. نو دغه د وجې نه هغې ته څه ویل کړو؟ اعراب تقدیري ویل کړلو. ټیک ده که نه؟ کوم دوه ځایونه چې هغې باندې اعراب لفظي راتلله مشکل دي. الف مقصوره و غیر جمع مذکر سالم مضاف بیای متکلم. غیر جمع مذکر سالم مضاف بیای متکلم. و چې کومو دوه ځایونو کې مشکل او متعذر هو نه دي خو ثقیل دي نو هغه اسم منقوص و جمع مذکر سالم مضاف بیای متکلم ده. پوه شوې خبره باندې؟ نو اووم قسم د اعراب څه شی ده چې رفع په ضمیر تقدیري، نصب فتحې تقدیري او جر په کسرې تقدیري سره وي. ټیک ده؟ دا یې مقدم کړه په نورو اقسامو باندې تقدیري باندې، ځکه چې مفرد ده. مفرد اصل ده. مفرد څه ده؟ اصل ده. نو دغې د وجې نه دې ته اعراب هم اصلي ویل کړو. ښه تقدیرا اعراب اصلي څه ویل کړو؟ تقدیرا. اعراب بالحرکت اصل دي که نه؟ ټیک ده که نه؟ خو لکه څرنګې لفظاً اصل دي. ټیک ده که نه؟ اعراب بالحرف لفظاً په مقابله کې دغه رنګې اعراب تقدیري بالحرکت، اعراب تقدیري بالحرکت دا اصل دی د اعراب تقدیري بالحرف په نسبت. پوه شئ؟ هلته مو څه ویلي وو چې اعراب لفظي بالحرکت اصل دی د اعراب بالحرف په نسبت. نو دې ځای کې هم دا خبره ده، خو هلته کې لفظاً وو او دلته تقدیراً دي. پوهېږئ په خبرې باندې که پوه نه شویه؟ دا قسم اعراب دا خاص دي د هغې اسم سره چې هغې په اخر کې الف مقصوره وي. اسم مقصور سره خاص دي. څه سره؟ اسم مقصور سره. یعنی هغه اسم چې اسم مقصور وي، یعنی هغې په اخر کې الف مقصوره وي، په لفظونو کې موجود وي یا نه وي. لکه عصا یا عصن. عصن کې په لفظونو کې نشته. عصن کې په لفظونو کې کشته پکې عصن کې نشته که نه؟ اصل کې عصا څه و؟ عصاون و که نه؟ عصاون و اصل کې. ټیک ده که نه؟ عصا اصل کې څه و؟ عصاون و. بیا ته عصان جوړ شوله، بیا عصن شوله. الف ته التقاء ساکنه د وجې نه وغورځېدله نو څه دې جوړ شوله؟ عصاون و که نه؟ واو متحرک مقابل مفتوح راغله نو په الف سره بدل شوله نو څه دې جوړ شولو؟ عصانه. ټیک ده که نه؟ بیا الف التقاء ساکنه د وجې نه وغورځېدله نو عصن ته جوړ شوله. پوه شو په خبره باندې که پوه نه شویه؟ او بل اسم چې دغه اعراب څخه خاص دي غیر جمع مذکر سالم مضاف بیای متکلم. مطلب څه چې جمع مذکر سالم به نه وي. ټیک ده که نه؟ بیا عام ده. بیا عام ده.
که دا مفرد وي که جمع مکسر وي ٹھیک ده که نه پوه شئ او که منصرف وي او که غیر منصرف وي چې سم وي ټیک ده که نه خو جمع مذکر سالم به نه وي او یا طرف ته به اضافت شي لکه غلامي څه شی غلامي پوه شویه نه شوی پوه ویلې غیر جمع مذکر سالم مطلب څه چې جمع مذکر سالم به نه وي که جمع مذکر سالم وي نو بیا دا اعراب نه دی بیا وروسته روان دی اعراب ټیک ده که نه غیر جمع مذکر سالم چې غیر جمع مذکر سالم شو نو که بیا مفرد وي ټیک شو که نه او که جمع تکسیر وي جمع خدا هم ده که نه خو جمع سالم نه ده جمع مذکر سالم نه ده جمع تکسیر ده ټیک شو که نه پوه شویه او که جمع مؤنث سالم وي ټیک ده که جمع مؤنث سالم وي هغې به هم دا اعرابي ځکه چې موږ جمع مذکر سالم وي چې جمع مذکر سالم به نه وي نو جمع مؤنث سالم هم جمع مذکر سالم نه ده که نه نه پوهېږې څه جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم ده نه ده که نه نو جمع مؤنث سالم هم په دې کې داخل ده ټول قسمونه پکې داخل دي بس صرف چې جمع مذکر سالم نه وي که نه او د داسې اسم یا طرف ته اضافت وشوله نو کې اعراب به همدغه وي رفع په ضمیر تقدیري نصب په فتحې تقدیري او جر په پوه شویه که پوه نه شویه وګورئ ورته السابع یکون الرفع چې اوم چې رفع په تقدیر د ضمیر سره وي نصب بتقدیر د فتحې سره والجر بتقدیر الکسره وجر په تقدیر د کسرې سره ويختص خاص دغه اسم بالمقصور د اسم مقصور سره وهما فی اخره الف مقصور دغه چې د په اخر کې الف مقصوره وي ٹھیک ده کنه وهما فی اخره الف مقصور كعصا وبالمضاف الى ياء المتكلم ودویم چې مضاف یا متکلم طرف ته غیر جمع المذکر سالم او غیر جمع مذکر سالم می که غلامی لکه غلامی نو غلام جمع مذکر سالم ده مفرد ده کنه تقول جاءني عصا عصا وغلامي رايت عصا وغلامي ومررت بعصا وغلامي نو په ټولو صورتونو کې تقدیری اعراب دي ښه څه اعراب دي تقدیری اعراب دي او تم نمبر قسم د اعرابو ان يكون رفع بتقدير الضمه والجر بتقدير الكسره والنصب بالفتحه لفظا چې رفع په تقديري ضمیر سره نصب په جر په تقديري کسره سره ټیک ده کنه په کسری تقديري سره او نصب په فتحي لفظي سره دا ټیک ده کنه پوه شویه او دا خاص اسم منقوص سره سره اسم منقوص څه ته ویلی شي اسم منقوص هغه اسم ده چې یا مقبل مکسور وي یا نه مخکې څه وي کسره وي ښه ټیک ده که نه قاضي که بیا په لفظونو کې موجود وي لکه قاضي او یا حذف شوي وي نو بیا هم د اعرابي لکه قاضي نه لکه شی قاضي نه پوه شو په خبره باندې نو په دې کې دا دوه قسمه اعراب ضمه او کسره ده به تقدیري وي رفع او جر دا په تقدیر د ضمیر سره او په تقدیر د کسرې سره وي خو نصب به په فتحې لفظي سره وي نصب به په څه سره وي فتحې لفظي سره به وي ویلې ځکه چې فتحه اخف الحرکات ده اخف الحرکات ده ټیک ده که نه اخف الحرکات ده په حرکتونو کې ټول نه سپک حرکت ده نو دا چونکې په یا باندې ثقیل نه وه نو ځکه یې نصب په څه سره شوله په فتحې لفظي سره شوله فتحې لفظي سره ویلې شو نصب ځکه چې فتحه په یا باندې ثقیل نه وه نو چې کله په یا باندې ثقیل نه وه نو نصب مو یې څه کړله په فتحې لفظي سره شوله ټیک ده که نه چې کوم ځای کې ثقل وه هلته مو تقدیري کړه چې کوم ځای کې ثقل نه وه هلته مو څه وکړلو وګورئ ورته ښه والثامن الثامن ان يكون رفع بتقدير ضمه چې رفع په تقدیر د ضمیر سره والجر بتقدیر الکسره وجر په تقدیر د کسرې سره وي والنصب بالفتحه لفظا ونصب بفتحه لفظي سره ويختص بالمنقوص ودا خاص دی منقوص سره وهما اخري وداغه چې په اخر د کې یا ما قبله مکسور یا ما قبل مکسور وي قال قاضي لك قاضي تقول جاءني القاضي رايت القاضي رايت القاضي مررت بالقاضي التاسع انم نمبر قسم د اعراب څه شی ده چې رفع په تقدیر د واو سره وي او نصب وجر په یا لفظا سره وي څه شی یا لفظا سره وي ټیک شوله او دا دایره به سره خاص دي دا دی جمع مذکر سالم هغه جمع مذکر سالم سره خاص دي چې کوم یا
طرف ته اضافت شوی وي د کوم جمع مذکر سالم چې څه طرف ته اضافت شوی وي یا طرف ته متکلم طرف ته نو یغه سره دا چې خاص ده پوه شو په خبره باندې پوهیږئ لکه مسلمیه څه شی نو دې اعراب به څه وي جاني مسلمیه رأیت مسلمیه مررت بی مسلمیه مسلمیه فصل کې مسلمون یا و مسلمون یا و مسلمون و کنه یا طرف ته اضافت وشلو نو اضافت دی وجنه تینونه عربي او غرزیدل نو عربي څه دی وجنه غرزول مسلمو یا پاتې شول کنه مړه څه ګوري څه دې دنیا دیول دی یا ته پاتې شول نو څه دې جوړ شول مسلمو یا جوړ شول ته وا او یا په وځ باندې راغلو ټیک ده کنه واول څه ساکن و نو سیدون په قانون سره واپس سره بدل کړ پیا سره او یا مو پیا کې ادغام وکړل نو مسلمو یا شول کنه بیا د یا مناسبت دی وجنه میم ته مساوي کړه قسم ورکړه نو مسلمیت جوړ شول څه دې جوړ شول پوه نه شوې ښه اوس چونکه په دې کې صرف په صورت کې اعراب متعذر ثقيل دې اعراب په واو سره وای کنه څه سره وای په واو سره وای اعراب او واو په دې کې راتلای نشو ویلې زګه چې د واو په پس مو په یا باندې بدلولې سیدون دي قانون دی وجنه څه بدلولای یا څه بدلولې دې وجنه دې اعراب څه دي تقديري دي پوه نه شوې اعراب څه دي وجنه تقديري دي پوه شوې او نور دو صورتونو کې خاصم یاد اول نه وکنه نه کې لفظي دي هغه څه دي وګورئ وتا التاسو نهم نمبر ايكون الرب چويره په تقدير الواو واو په تقدير سره والنصب والجر ونصب وجر بالجاء لفظا فيا لفظي سره ويختص بجمع المذكر السالم ودا خاص جمع مذكر سالم سره کوم جمع مذكر سالم مضاف الى المتكلم چې مضاف یا متکلم طرف ته تقول جاءني مسلميه طبيعي چې جاءني مسلميه تقديره مسلمويا اصل دې شو مسلمويا و اجتماعات الواو والياء واو يا جمع شو الاولى منه ساكن واولنا سو ساکن و فقبلت الواو نو بدل مکړه واو یا ان پیا سره و ادغمت الياء في الياء و ادغام مکړه د یا په یا کې ٹھیک ده کنه وابدلت الزمه بالكسره و زمد میم بدل کړه په څه باندې لمناسبت الياء د یا د مناسبت نه فسر مسلمین ته جوړ شول مسلمیت جوړ شول نو ورایت مسلمیه او مررت بمسلمیه بس تا